अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयिल कबीर अल कबीरिल الحمد لمن هو أولى وأعلى وأرفع الحمد لمن هو المقصود والمطلوب الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا نظيم له ولا نظم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مقابل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا حسيننا وأحسننا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى وكشف الدجى ثم نزل وبزل وهبط إلى سائر الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رب کائنات کتاب مبارکہ یو صورت مختصر باندې حصہ ما ولوستله د الله رب العالمین په دربار کې دعا کوم زما د خلینا د قرآن او د سنت مطابق خبري وبس او بیا عزتمند و معتعال الله رب العالمین باغی باندې د عمل کولو توفیق آیات مبارکه کې الہ العالمین یو دو نعمتونه قریش باندې ذکر کړي
او د دنیا د ټولو نه لوی نعمتونه چې الله رب العالمین چاله ورکی کوم ملک له ورکی کوم خلق له ورکی دا د الله عظیم نعمتونه دي او په قریش باندې الله رب العالمین بطور انعام ذکر کوي چې پتا سو الله رب العالمین انعام کړی دی او هغه انعام د الله رب العالمین د دوو نعمتونو په شکل کې دی چې دوه نعمتونه دي د الله او هغه پتا سو باندې کړی باغی کی یو عزتمند مسلمانانو امن ده چې الله رب العالمین تاسو له امن درکړی دی او دا امن الہ العالمین دلته کې په قریش باندې ذکر کوي د دین علاوه یو قوم تیر شوی دی قوم سبا او باغی باندې هم الله رب العالمین بطور انعام د امن تذکرہ کړی دی چې الله وی د دې ترمنځ منګه د سکلې جوړ کړو کلم ګرځولیو چې د سحر چې به خپل ځای کې وسکس د لسو بجو چې له بل کلی ته رسیدلو او بیا به د غرمې ډوډۍ له بل کلی ته قران ظاهرا وقدرنا فيها السير الله وی کلی مخکاره پیدا کړی او پای کې می سفر اندازه کړو اندازه په اندازه باندې د یو کلی نه تر بل کلی پورې بچ رسیدل نو د بل خوراک ټیم وو نو عزتمندو الله رب العالمین بطور انعام دا دوه خبرې ذکر کړي چې کله یو ملک دی او پای کې امن دی دا د خوشحالو دی او کله یو ملک دی او پای کې دا دویم انعام دی چې اطعمهم من جوع الله ولا خېټه مړېږي خوراک ولا ورکی لوګه پکې نه حقیقی ازادي او مدغه ده یو زمونږ استاد هم ازادي را روانه ده مسلمانان او خاص کر پښتانه دغه په شرم هم نه دینو ځکه ازادي دې ته وي چې سړی د بل غلام نه او کله چې ته د بل غلام نو کوم ځای کې ازادي ته نو ازادي د څه شي مناوي ته مونږ وایو چې په کوم مقصد باندې د پاکستان ازادي شوی و چې پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا الله الله دی وکی داسې د پاکستان مقصد او داغي ازادي او زمونږ استاد سو ازادي خو د لا الہ الا الله د پاره شوی و چې په دې ملک با د لا الہ الا الله نظامی د لا الہ الا الله قانون وي فلا الہ الا الله باندې به فیصله کیږي نن زما عزت مند هغه قانون د خپل لاندې دی هغه آئین هغه د خپل لاندې دی د هغه علماو قرباني داغه ویني چې کوم علماو دې له ویني ور کړې وي الله دې قبول کړي او الله دې داغي قبرونه منور کړي هغه د خپل لاندې منغوایو الہ العالمین چې د کوم مقصد د پاره د عمل آزاد شوی هغه مقصد پر ملک راواله او دا بیا زتا ترستو وېما چې په دغه مقصد چې کوم د لا الہ الا الله دی کوم مقصد چې د لا الہ الا الله دی او د لا الہ الا الله نظام دی پدې کې زما عزت مندو زما استاد مشرانم ګټه ده او پدې کې زما عزت مندو زما استاد کشرانم ګټه ده او پدې کې زما عزت مندو زما او استاد ملکم پیدا ده من خوایو دا زمون ملک دی او پدې باندې من خپکیږو دا زمون په وینو باندې جوړ شوی دی
زمنګ د علما ویني دي کې شامل حال دي داغي هغه بدنونه بهترین هغه پدې کې شامل حال دي نو مونږ خو وایو چې دا ملک دی کې د امني دا ملک پدې کې د خوشحالي کرسي مونږ نه غواړو کرسي مونږ نه غواړو دا کرسي غواړو عدالت چې بناس دا کرسي غواړو خو هغه کرسي چې کما د صدر اعظم دی وزیر اعظم دی او فلان دی مونږ وایو رو را دغه د اسلام مبارک شي خو پدې کې تا تم امن دی دې کې سره تا تم امن دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې